اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم. موږ شروع کړو د کلاس 9 بایو، په هغې کې موږ لینکیج اف بایولوژي ود ادر فیلډ دی ټاپک ته رارسېدلي وو. په دې کې موږ دوه ټاپکس آلریډي کور کړلي، دوه لیکچر یې اپلوډ کړلي، یو بایو فزیکس بل بایو کیمستري او بایو جیوګرافي. نن به انشاءالله موږ وایو بایو سټیټسټیک او بایومیټري او د هغې سره بایو اکنامکس انشاءالله. نو سٹارٹ اخلو د بایو سټیټسټیک یا د بایومیټري نه. دا بایومیټري او د سټیټسټیک دا اصل کې دوه ټکي دي جدا جدا. دلته زه ایکسپلین کوم چې بایومیټري په څه کې استعمالیږي او بایو سټیټسټیک په څه کې استعمالیږي. بایو سټیټسټیک د شماریات هغه جدا څه دی، بایو سټیټسټیک یا بایومیټري. اوکې، میټري مطلب دی پیمایش. اصل کې سټیټسټیک وایي څه ته؟ نو سټیټسټیک چې کلمه دی نو دا مونږ ته ښایي ټیل ا سټوري وذ نمبر. دا مونږ ته یو قصه ښایي، یو واقعیات ښایي، یو کنډیشن ښایي، خو په نمبرز کې. دا کسان دومره بیمار دي او دا دومره صحتمند دي. په نمبر کې چې کله مونږ یو سټوري ښایو نو دس از کالډ واټ سټیټسټیک. نو بایو سټیټسټیک څه شی دی؟ دا اپلیکیشن دی د سټیټسټیک، کوم چې د میث یو برانچ دی. اپلیکیشن دی د سټیټسټیک to many topics of biology. د بایولوژي ډیر پیړونو ته دا څه کېږي اپلای کېږي. لکه فار ایگزامپل زه یم که نه یو تیورم دی هرډ وینبرګ تیورم. هرډ وینبرګ تیورم دا یو تیورم دی، په سیکنډ ایئر کې دی، ایولیوشن چپټر کې دی. دا تیورم چې کومه دی د دې سټیټمنټ دا دی دې فارموله کې فټ شوی دی پی سکویر پلس 2 پی کیو پلس کیو سکویر از اکول ټو 1. دا اصل کې دا فارموله کولاو شوی دی پی پلس کیو هول سکویر از اکول ټو p square plus 2pq plus q square is equal to 1. دا چې کومه تیورم دی نو دا خو اصل کې دا فارموله ایکسپلین شو ده. نو دا چې کومه دی سټیټسټیک دی، میثس دی، او د دې په بیس باندې موږ دا فارموله ساده کړه. نو میثس هم استعمال کړو څه کې په بایو کې، نو دې ته ویلی شي څه بایو سټیټسټیک. نو مینی فیلډ ته دا استعمالیږي، خو خاص کر دا زیاتر ایګریکلچر ته استعمالیږي. څه شی؟ بایو سټیټسټیک او بایومیټري. اوس بایومیټري څه ته استعمالیږي او بایو سټیټسټیک څه ته استعمالیږي، نو په دې باندې لږ بحث کوو. بایومیټري چې دی دا سپیشلی استعمالیږي د ایګریکلچر پرپز دپاره، یعنې دا د حساب کتاب دی، دا هم پیمایش ده، خو دا د ایګریکلچر زراعت کې دا ډېر استعمالیږي. او بایو سټیټسټیک چې کومه دی دا زیاتر استعمالیږي د صحت په شعبه کې. یعنې چې کله ته یو سټیټمنټ ورکې په میډیسن فیلډ کې، هیلث فیلډ کې، نو ته بیا سټیټسټیک ټرم استعمالوي، او که په ایګریکلچر کې نو بیا بایومیټري والا ټرم به استعمالوي. فار ایگزامپل زه دلته ما یو مثال لیکلی، یو فارمر دی او هغې دوه قسمه تخمونه وکرل، سیډ اے سیډ بي، دا دوه قسمه تخمونه. اوس دی د بایومیټري استعمال کوي، ځکه چې موږ وایو چې دا استعمالیږي په څه کې؟ په ایګریکلچر پرپز کې. بایومیټري دا استعمالوي دې 100 تخمونه چې دی سیډ اے وکرل او 100 تخمونه چې دی سیډ بي وکرل. اوس دې ټایم کې دا بایومیټري دا استعمالوي. ګوره ایګریکلچر کې چې کله استعمالوي نو بیا به ته څه وایې؟ بیا به بایومیټري استعمالوي. کله چې دوی دا دوه قسمه تخمونه وکرل نو د دې ریزلټ وګورئ. سیډ اے چې دی نو هغې تخم پیداوار یې وکړو 500 kg، او دا بل یو چې کومه دی 300 kg. دا چې کومه خبرې مونږ وکړې 500 kg 300 kg او د دې نه علاوه زموږ سره 100 سیډ اے او 100 سیډ بي، دا کومه سټیټمنټ چې کومه مونږ وایي دا د بایومیټري سټیټمنټ دی. سیډ او دا څیزونه څه دي؟ دا اصل کې بایو ده، نو بایومیټري استعمال شوه په بایو کې. دې بل ته وګورئ، بایو سټیټسټیک آر یوز فار میډیکل پرپز. دا زیاتره میډیکل پرپز دپاره استعمالیږي. لکه فار ایگزامپل د انسان د صحت لپاره دا زیاتره استعمالیږي. یو ډیټا زه دلته دغه کوم هیومن هیلث ډیټا لپاره استعمالیږي. سوري، هیومن هیلث ډیټا د انسان د صحت چې کومه ډیټا یو ډاکټر راغونډه کړې د هغې لپاره استعمالیږي. یو ډاکټر دی او هغې نیو ویکسین ډیولپ کړ، صحیح شو، چې کله نیو ویکسین دی ډیولپ کړ، اوس دغه ویکسین چې کومه دی استعمال کړه 1000 چې کومه دی کسانو ته دا ورکړی شو، او زموږ سره 1000 کسانو ته دا ورنه کړی شو، صحیح شو. اوکې، اوس چې کله دا 1000 کسانو ته ورکړی شو، 1000 کسانو ته ورنه کړی شو، دوه کیسونه دي، ټوټل 2000 کسان دي، 1000 ته ورکړی شو، 1000 ته ورنه کړی شو. کیس اے ته وګورئ، په دې کې زموږ سره بیماران راغله، خو دوه پیشنټ، لکه نور ټول ښه شو، خو دوه پکې بیماران راغله. او کیس بي چې کومه دی په هغې کې 200 چې کومه کسان دي هغه څه دي؟ بیماران دي. نو بیماران په کم کیس کې دي؟ هغه په کیس بي کې ډېر دي، کم ته چې دا ویکسین نه دی ورکړی شوی. دا چې کومه حساب موږ وکړو د دې صحت په شعبه کې
دا اصل کې موږ استعمال کوو بایو سټیټسټیک. نو بایو سټیټسټیک موږ ته وښوده چې دا ویکسین چې کوم دی 99% سکسسفل دی. ولې؟ صرف او صرف زموږ سره 2 کسان پاتې شو، نور چې دی نو هغه ښه شو. اوکې، په بایو سټیټسټیک کې موږ اول څه کوو؟ ډیزاینینګ کوو. ډیزاینینګ د ریسرچ کوو. ریسرچ دا ډېر وسیع فیلډ دی، ان شاء الله مخکې را روان دي. هغې کې به تاسو وایي چې کله ته موږ سره څوک بي ایس سایډ ته ځي یا چې دی زموږ سره میډیکل سایډ ته ځي او یو څیز نوی چې دی نو هغه ګوري یا په زوړ څیز باندې ریسرچ کوي، نو دا کولی شي. نو ډیزاینینګ به پکې کوو د ریسرچ. ډیزاینینګ مطلب دا دی چې ته په خپل ریسرچ کې کې څه، نو په ډیزاینینګ اف ریسرچ کې اول چې دی ته په انټروډکشن کې، بیا به د لیټریچر ریویو کې، میتھډالوجي پکې، ریفرنس په ورکې، نو تمام خاکه به ساده. دویم انالیسیس به کې. انالیسیس او په انټرپریټیشن کې څه فرق دی؟ په دې کې دا فرق دی. فار ایگزامپل یو کلاس دی، په هغې کې هلکانو چې دی نو هغه سکور واخیستو، 85% چې کومه دی هغه هلکانو پکې سکور واخیستو. د دې مطلب دا دی چې دا څه دي؟ دوی انډرسټینډینګ کړی دی، دا پوه شوي دي. نو دا چې کومه 85% مارکس دوی واخیسته، نو دا موږ څه وکړو؟ انالیسیس. او د دې په بیس هم دا خبره وکړو چې دا پوه شوي دي، نو دا انټرپریټیشن وکړو. نو انالیسیس به پکې کوو، انټرپریټیشن به پکې کوو، د ریسرچ ډیټا دا به کېږي د څه په ذریعه؟ د بایو سټیټسټیک. شارټکټ که زه تاسو ته یم چې کله ته میتھس استعمال کړي په بایو کې، سو دس از کالډ واټ؟ دس از کالډ بایو سټیټسټیک. که اګریکلچر فیلډ کې استعمال کړي نو بیا بایومټري ورته وایي، او که چېرته په هیلث شعبه کې استعمال کړي نو دس از کالډ واټ؟ دس از کالډ بایو سټیټسټیک. Now come to the bioeconomics. Okay. Okay. Now come to the bioeconomics. Bioeconomics څه ته وایي؟ نو bioeconomics دا ریلیشن دی د بایو او د اکنامکس. اوس اکنامکس څه ته وایي؟ د اکنامکس په سیمپل الفاظو کې د یو ملک د پیسو چې کومه ټوټل بحث مباحثه ده، دې ته موږ اکنامکس وایي. مطلب سټاک ایکسچینج باره لاړو کته لاړو، دا ټوټل چې کومه دی دا سټډي کېږي په اکنامکس کې. اوس لږ ایکسپلینیشن ته راځو. د بایو او د اکنامکس په منځ کې تعلق سټډي کوو. پلانټس او انیمل ډیزیز چې کومه دي د دې ډایرکټلی او انډایرکټلی اثر په هیومن اکانومي باندې. فار ایگزامپل ډایرکټلی څنګه؟ بلډ فلو راله چې کومه په دې مرغو بیماري ده یا په چرګانو، او چې دی نو زموږ سره یو پاره مې چې دی مکمل تباه کړو، دغلته به چا لګولي؟ پیسې به لګولي، یو کس هغه پیسې ټوټل لاړې، نو دا ډایرکټ افیکټ دی. دویم فار ایگزامپل زموږ سره میټ چې دی د هغې پرایس سیوا شو، قیمت سیوا شو. اوس چې کله قیمت سیوا شو بیا هم چې دی اثر په چا دی؟ په هیومن بینګز باندې دی. نو د دې ډایرکټ او انډایرکټ اثرات دي په چا باندې؟ د انسان په اکانومي باندې. فار ایگزامپل زه دلته لیکم ډیزیز آف چکن پلس برډ نون ایز ا برډ فلو. په دې چرګانو او په دې مرغو باندې یو بیماري راځي چې برډ فلو ورته وایي، دا اکونامک لاس راولي. دغه شان دي وایرل او فنګل او بیکټیریل چې کومه ډیزیز دي، د دې تعلق هم د اکانومي د یو کنټري سره. که چېرته مطلب پیداوار ښه کېږي، ملک چې دی هغه ترقي کوي، د پیسو لیول های کېږي، ډېر شی پیسې په ملک کې پاتې کېږي، تجارت کېږي، بار ته چې دی برآمدات کېږي. صحیح شو؟ نو د ملک اکانومي سیوا کېږي او اکانومي ښه کېږي، او د دې الټه تللی شي. نیکسټ ما دا لیکلي چې په بایو اکنامي کې ساینټسټ چې دی مینلی کلکولیټ کوي، کلکولیشن کوي، کمپیر کوي کاسټ اینډ پرافټ اف بایولوژیکل پروجیکټ. یو نوی پروجیکټ دوی لګوي په بایو اکنامکس کې، نو په هغې کې د څیزونو قیمت ګوري، او بیا چې که چېرته موږ دا پروجیکټ چې دی دا دلته ساس کړو، د دې به موږ ته پرافټ صحیح، نو دا دوه څیزونه چې دی کمپیر کوي، د دې کلکولیشن کوي. د دې لنډ الفاظو کې د دې مطلب دا دی چې پیسې ته ګوري، که چېرته پروجیکټ ښایي خرچه پرې کوي، هغه چې دی نو هغه زموږ سره ډیولپ کوي، او که چېرته زموږ سره پیسه پکې نه وي نو پروجیکټ چې دی هغه ریجیکټ کوي. فار ایگزامپل یو نیو ټایپ اف کرافټ چې دی د هغې پروډکشن کېږي، نو د دې به کاسټ صحیح، د دې به پرافټ صحیح، د دې کلکولیشن به په بایو اکنامکس کې کېږي. لاس کې ما یو څیز لیکلی بینیفټس اف بایولوژیکل ریسرچ. په بایو کې ریسرچ چې دی د هغې فایدې څه دي؟ نو دلته زه کیمرا فوکس کوم. اوکې، سو بینیفټس اف بایولوژیکل ریسرچ دا ریلیوز اینډ کیور. ریلیف ورکوي او کیور ورکوي. څنګه؟
biological research give relief to million of farmers ډیر شي په میلیونو زمیندارانو ته دا ریلیف ورکوي all over the world په ټوله دنیا کې څنګه they use pesticide که چېرته دا ریسرچ نه وی شوی نو pesticide به نه وی سای شوی what is pesticide هغه دوايانې چې هغه د حشراتو خلاف استعمالېږي فنجیساید کوم چې د فنجای خلاف استعمالېږي ویکسین ډیولپ کړل دي د ریسرچ وجې نه دا چې د کراب ډیزیز لپاره استعمالېږي د دې د وجې نه چې فصلونه نه خرابېږي پیدا ډېره کوي اکانومي ډېر ښه ډیولپ کېږي نو دا اوس زموږ سره لینکیج د بایولوژي د نورو فیلډونو سره نیکسټ به موږ وایو کیریر ان بایولوژي چېرته لیکچر هم خوښ شوی لیکچر لایک کوئ د دې نه علاوه چینل سبسکرایب کړئ او کمنټس چې کومه ایریا ده په هغې کمنټ کوئ چې موږ ته انکریجمنټ میلاویږي که چېرته ستاسو سپورټ زموږ سره راسره وي نو مخکې به انشاءالله موږ دا کورس زر ختم کړو تھینکس فار واچینګ والسلام